دا حدیث غور سره واورئ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمائی چې کله به د رمضان المبارک د آخري عشر راله شد میزره واحیا لیله وایقظ اهله، رسول الله صلی الله علیه وسلم با اولنې کار دا کو په خپل به عبادت تملا وتړله. شد میزره خپل لنګ به مضبوط کو. مطلب څه دی؟ مطلب دا د عبادت ته به املا وتړله، ډېر عبادت به شروع کو. او دویم کار به څه کاو؟ واحیا لیله، رسول الله صلی الله علیه وسلم با ټول شپه رون کوله په دې اخیری عشره کې، ټول شپه عبادت به کاو. اسی په عام ورځو کې خود رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت شریفه داو چې عام ورځ به هم ډېر عبادات کول، حتی تورمت قدما، دومره عبادت به کاو، دومره قیام به کاو الله ته چې خپې مبارک به وپړسېدې. خو په دې اخیری عشره کې به د دین زیات عبادت شروع، ټول شپه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رون وه. او دریم نمبر کار به څه کاو؟ وایقظ اهله، صرف د خپل ځان فکر به نه کاو بلکې د خپل اهل و عیال فکر به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کاو. کور کې چې به کوم افرادو رشتہ داران چې به کومو نو هغوی به د شپې راپاسول چې یاد ساتئ ګورئ دا ډېره عظیمه موقع ده، دا ډېره مبارکه شپه ده، دا د عزت او د احترام او د شرافت شپه ده، په دې کې خوب مه کوئ. وایقظ اهله، خپل اهل و عیال به راپاساو، هغوی ته به وایي دا موقع درنه میس نشي، په دې کې عبادت وکئ، په دې کې قیام اللیل وکئ، په دې کې خپل ګناهونه په الله وبخئ، خپل درجات د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې هغه مقرب جوړ کړئ، نږدې کړئ. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولاتو. د ځان سره احتساب کول دي چې دوه عشرې تېرې شوې، آیا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خبرو تکمیل او تعمیل وکړو که نه؟ د رمضان المبارک د عباداتو دغسې د رمضان المبارک د دغې روجو ما خیال وساته که نه؟ زه څومره په عبادت کې مخکې لاړم، زما نه پلانکی څومره مخکې شو. د دې خبرو د ځان سره احتساب کول دي چې کله دا احتساب را مخامخ شي نو بیا به زمونږ عبادت ته شوق پیدا کېږي چې یاره آخري وخت په خپلو عباداتو کې جلدي پکار ده، په خپلو عباداتو کې سبقت پکار دی، مخکېوالی پکار دی، کوم چې کوم په دې استقامت پکار دی. د انسان تبا الله سبحانه وتعالی ال برکات او انوارات ته رمضان المبارک ورکوي. حدیث مبارک تاسو فضائل اعمال کې ویلی دی، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د هغه کس دپاره چې په رمضان المبارک کې د هغه مغفرت ونشي او رمضان المبارک تیر شي او د دقسې څنګه چې په غیر رمضان المبارک کې د ژوند تیراو د ده په اعمالو کې زیادت نه راغلی، د ده مغفرت الله سبحانه وتعالی نو کړی، د ده قربت الله ته نو شوی، نزدېکت الله ته نو شوی، او دی هم دقسې په رمضان المبارک کې لاړ. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبریل امین په خیرو باندې آمین ویلی دی. اوس اندازه ولګوئ جبریل امین دا خیرې نه کوي، او چې کله خیرې کوي نو خامخا چا به ورته ویلي د هغې د وجې نه به خیرې کوي. د دغې فرشتو متعلق قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، چې دوی د الله سبحانه وتعالی ذره برابر د هغه نافرمانی نه کوي، او چې کوم یو کار کوي نو د ځان نه کوي بلکې الله چې ورته څه حکم وکړي هم د حق تعمیل کوي. اوس جبریل امین چې خیرې کړي دي نو دا ورته الله سبحانه وتعالی حکم کړی دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره مهربانه هستی ده، څومره عظیم شفقت والا شخصیت دی، په خپل امت باندې څومره مهربانه دی، خو د هغې باوجود د جبریل امین په خیرو باندې آمین وی چې جبریل امین وی هلاک دي شي، برباد دي شي هغه سړی چې د چا په ژوند کې رمضان المبارک راغی فلم یغفر له،
دته مغفرت ونکړی شو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې باندې آمین ووی. وس ذهن ته سوال راځي چې ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ډېر مهربانه هستی ده. تاسو اندازه ولګوئ یو مور که چېرې د زوی هر څومره نافرمانی خو که د هغه مور مخې ته د دې زوی متعلق څوک خیري وکړي چې دا د خدای هلاک کړي، دا د خدای برباد کړي، دا دسې نو هغه مور له پې غوسه ورځي. او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د میندو نه هم زیات مهربانه دی په مونږ باندې. بیا څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه خیرو باندې آمین وای. محدثین وای اصل کې د رمضان المبارک دا میاشت دا داسې عظیمه میاشت ده چې د انسان دپاره الله سبحانه وتعالی معمولی بهانه لټوي چې دې معمولی عمل د وجې نه به دا سړی زه جنت ته داخلوم. اوس د ورکوټي عمل د وجې نه انسان الله سبحانه وتعالی جنت ته داخلوي او دا انسان دومره نافرمانه شو، دومره کمزوری شو چې هغه لږ اعمال هم ونه کړه چې الله پاک په جنت ته داخل کړی وی دی، ګناهونه یې وله بخلي وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا موقع د انسان نه لاړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زجر او د توبیخ دپاره آمین وی چې په دې موقع د انسان مغفرت ونشي نو دا سړی اډو د سرې نه په ځمکه باندې د پاتې کېدو نه دی، په کومه موقع باندې به د مغفرت کیږي، لہذا برباد دي شي او هلاک دي شي دا سړی. نو څه مونږ دپاره دا یو موقع ده او یو چانس دی چې مونږه الله سبحانه وتعالی راضي کو. خپل ګناهونه چې انبار دي ډېرې مونږه کړي دي، ښکاره او پټم کړي دي، په قصر او په ختم کړي دي، هغه ټول ګناهونه د هغې د مغفرت لپاره دا میاشت ده. دا یو سیزن دی د نیکو ګټلو سیزن دی، د ګناهونو د مغفرت، د خپل ځان د پورې باسلو جنت ته د هغې سیزن په موږ راغلی دی. خو کاش که چېرې زموږ سره د دې هغه اهمیت پیدا شي، زموږ سره قدر او عظمت پیدا شي. د حدیث غور سره واورئ. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي چې کله به د رمضان المبارک د آخري عشر راله، اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد میزره واحیا لیله وایقظ اهله. رسول الله صلی الله علیه وسلم با اولنې کار دا کو پخپله به عبادت تملا وتړله. شد میزره خپل لنګ به مضبوط کو. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی عبادت ته به ملا وتړله، ډېر عبادت به شروع کو. او دویم کار به څه کاو؟ واحیا لیله. رسول الله صلی الله علیه وسلم با ټوله شپه رونکوله په دې اخري عشره کې، ټوله شپه عبادت به کاو. اسې په عامو ورځو کې خود رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت شریفه داو چې عامه ورځ به هم ډېر عبادات کول، حتی تورمت قدما. دومره عبادت به کاو، دومره قیام به کاو الله ته چې خپې مبارکې به یې وپړسېدې. خو په دې اخري عشره کې به د دې نه زیات عبادت شروع کړ. ټوله شپه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رون وه. او دریم نمبر کار به یې څه کاو؟ وایقظ اهله. صرف د خپل ځان فکر به یې نه کاو بلکې د خپل اهل و عیال فکر به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کاو. کور کې چې به کوم افرادو، رشته داران چې به کومو، نو هغوی به د شپې راپاسول چې یاد ساتئ ګورئ دا ډېره عظیمه موقع ده، دا ډېره مبارکه شپه ده، دا د عزت او د احترام او د شرافت شپه ده، په دې کې خوب مه کوئ. وایقظ اهله، خپل اهل و عیال به یې راپاساو، هغوی ته به یې دا موقع دېر نه میس نشي. په دې کې عبادت وکئ، په دې کې قیام اللیل وکئ، په دې کې خپل ګناهونه په الله وبخئ، خپل درجات د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې هغه مقرب جوړ کړئ، نږدې کړئ. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولاتو. هم د دغې مناسبت سره د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها نه بل یو روایت دی. عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجتهد فی عشر الاواخر من رمضان ما لا یجتهد فی غیره.
رسول الله صلی الله علیه وسلم با پر رمضان المبارک کی اسی خو به ډیر عبادت کاو خو په دې اخیری عشره کې به دومره عبادت کاو ما لا یجتهد فی غیره چې د نور عبادت به ورته نشو رسیدي. نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څومره اوچته مرتبه لري، بیا د عبادت څومره شوق دی، بیا د عبادت څومره لګن دی. هر لمحه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عبادت کې تیری. موږ څومره کمزوري یو، موږ ته څومره ضرورت دی د عبادت. د دې اندازه تاسو ولګوئ. هر یو انسان خپل سر ښکته کوي ګریوان کې. ګورئ دا رمضان المبارک د دې انتظار مونږ کاو، دا را داخل شو، دا د تقریبا 2 عشرې تېرېدو کې دي. مونږ څه وکړه؟ مونږ څومره اعمال وکړه، څومره مونږ ځان الله ته نږدې کړ، څومره تلاوت مونږ وکړو. نو د دې خبرو احساس پکار دی. اولنۍ خبره ده چې مونږ په دې کې عبادت زیات کړو. دویم د لیلة القدر تلاش وکړو. لیلة القدر دا ډېره عظیمه شپه ده. لیلة القدر، لیله شپې ته ویلی کېږي، قدر عزت ته ویلی کېږي، شرافت ته ویلی کېږي، عظمت ته ویلی کېږي، احترام ته ویلی کېږي، اکرام ته ویلی کېږي. یعنې دا داسې د نعمتونو شپه ده او دومره لوی نعمت دی دا د الله سبحانه وتعالی په دې امت باندې چې روغ صورت الله سبحانه وتعالی د دې لپاره نازل کړی په قرآن مجید کې. انا انزلناه فی لیلة القدر، چې دا قرآن ما نازل کړی دی په لیلة القدر کې. اوس د لیلة القدر د دې شپې د عزت او د احترام لپاره الله سبحانه وتعالی ما او تا ته ښیي چې تا ته پته شته دا لیلة القدر دا څنګه شپه ده، د دې څومره عزت او احترام دی، د دې اجر او فضیلت څومره دی. پوس کوي بیا په خپل جواب الله سبحانه وتعالی ورکوي. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، دا لیلة القدر د عزت تا شپه دا دومره عظیمه شپه ده چې څوک په دې کې عبادت وکړي نو د دې اجر او ثواب دومره دی لکه په عام ورځو کې چې لیلة القدر پکې نه وي 1000 میاشتې سړی عبادت وکړي. بلکې د دې برابر نه دی، خیر من 1000 شهر، د دې 1000 میاشتو د عبادت نام سیوا دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام په یو مجلس کې ناستو. نو رسول الله مبارک د یو کس تذکره وکړه چې تیرو امتونو کې یو کس هغه ته الله پاک 1000 میاشتې عمر ورکړ او د هغه 1000 بچي وو. په خپل هم دقه 1000 میاشتې په عبادت کې تیرې کړې او دا 1000 بچي چې کوم دا هم یو میاشت به تیرېده، یو زوی به جهاد ته ولېږه، هغه به شهید شو. بیا چې به بله میاشت تېره شوه جهاد ته به ولېږه دغه، بیا به بل بیا بل، حتی چې 1000 خپل بچیان یې د جهاد دپاره ولېږل، هغه ټول شهیدان شو. صحابه کرامو عرض وکړ د الله رسول هغه ته الله عمر هم دومره ورکړه او بچیان یې ولا هم دومره ورکړي. زمونږ په مشکله چېرته 3-4 بچي او یا 80 کاله عمر نو د هغه عمره ثواب به موږ څنګه حاصلو؟ الله سبحانه وتعالی دا صورت نازل کړ چې پیغمبره ستا د امت به عمرونه مختصري د 80 او د 90 کالو په منځ کې به وي، لږ عمرونه به وي، ولیکن هغوی ته به په دې لږ عمر کې زه دومره لوی اجر ورکوم. یوه شپه مې درکړله او د هغې شپې د ګنټو عبادت دی، خو اجر او ثواب د 1000 میاشتو د عبادت نه هم سیوا دی. او بیا مفسرین حضرات وایي الله سبحانه وتعالی د 1000 میاشتو سره دا عبادت یو ځای کړی نه چې بس 1000 میاشتې ثواب او بس کتاب بند نه، بلکې د 1000 میاشتو نه عبادت سیوا دی. اوس چې د 1000 میاشتو نه سیوا شو نو مقصود او مطلوب د الله دا دی چې بنده ته عبادت په دې شپه کې وکړه، دومره عبادت وکړه چې د 1000 نه به درله کم نه در کوم، د 1000 نه مې چې څومره زیات درکړه د دې حساب نه دی.
وګم نو زما په خیال د زرو نه کم نه درکوم او د زرو نه زیات درکومه د دې اړو حساب نه دی معلوم دومره لوی اجر او ثواب به زه تاته په دې یوه شپه عبادت باندې درکوم او مفسرین یو نکته بله وایي چې الله سبحانه وتعالی اصل کې د زرو دا لفظ دلته ځکه ذکر کړ الف چې په عربو کې په دغه وخت کې صرف خلکو د زرو پورې هندسې زده کړې وې بس یعنی دا 1000 فګر چې کوم دا مشهور بس چې چا نه تاسو کا ولا کا تاسو څومره هندسې معلوم دي غټه هندسه د هغه په نسبت باندې سوا 1000 نو الله پاک ته د ټولو نه غټه هندسه ذکر کړه چې تاسو په تعداد تاسو په معلوماتو کې د تعداد کوم اخیری هندسه ده دا غین لام زیات کړ او یوازې دا اجر او ثواب نه تنزل الملائکه په دې کې فرشتي د اسمان نه نازلېږي ګوره جبرئیل امین که دنیا ته راځي نو صرف د دې لپاره راځي چې یو نبی په دنیا موجود وي هغه ته وحی راوړي د الله د طرف او یو موقع دی چې کله د لیلة القدر دا عظیمه موقع راشي نو الله سبحانه وتعالی جبرئیل ته حکم وکړي په سدرة المنتهى کې د جبرئیل مقام دی هلته کې جبرئیل ته حکم وکړي وایي لاړ شه ځان سره فرشتې واخله او هغه فرشتې د ځان سره واخله چې تر اوسه پورې لا ځمکې ته نه دي کوزي شوي هغه فرشتې جبرئیل د ځان سره ځمکې ته راکوزي چې کوم یو کس عبادت کوي څوک ولاړ دی څوک ناست دی څوک په بستره کې دی څوک په هر موقع باندې دی په هر ځای کې دی په هر شکل کې دی او د الله یاد کوي نو جبرئیل امین ته وایي ته لاړ شه او د دقې انسان سره سلام جبرئیل راځي د دغه کسانو سره سلام کوي سلامتیا د الله د طرف نه سلامتیا په پیش کوي مفسرین وایي د لیلة القدر ته لیلة القدر ولې ویل کېږي قدر د عزت شپه ده یو مطلب خدا دی چې کله یو انسان په دې کې عبادت وکړي نو د الله په نسبت باندې د دې سړي عزت سیوا کېږي د ده قدرداني سیوا کېږي او دویم وجه یې وایي دا ده چې په دې شپه باندې الله سبحانه وتعالی د انسان د راروان کال چې کومې رجسټرې دي کومه اندازې د دې لپاره مقرر شوي دي چې دومره به دی خوراک کوي دومره به څښاک کوي دومره به بچي دی به دومره رزق خوري دا ټول فرشتو ته حواله کېږي نو د هغې اندازې د وجې نه قدر اندازې ته هم ویلی کېږي مقدار نو د هغې اندازې د وجې نه الله سبحانه وتعالی دې ورځې ته لیلة القدر وایي یو عجیبه وجه دا هم لیکلې ده مفسرینو چې دې ته لیلة القدر د دې وجې نه ویلی کېږي چې د قدر یوه معنه ده تنګي یو څیز تنګ شي مثلا دې جومات کې ډېر خلک راشي دا جومات کې څه شي تنګ شي تنګ دې ته هم قدر ویلی کېږي ومن قدر علیه رزقه چا باندې چې تنګ کړی شي د هغه رزق نو په دې شپه باندې الله د اسمان نه دومره ډېرې فرشتې راولېږي د دې انسان د سلامتیا دپاره چې څوک عبادت کوي چې دا ځمکه په هغه فرشتو باندې تنګه شي د دې وجې د دې شپې ته لیلة القدر ویلی کېږي فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر پدې شپه کې د الله سبحانه وتعالی د طرف نه سلامتی آئی د ماښام نه واخله تر سهاره پورې دا ټوله شپه د سلامتیا شپه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره کوشش کړی دی په روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان المبارک کې په اولنۍ عشره کې اعتکاف ته کېناست بیا په بل رمضان المبارک کې په دویمه عشره کې اعتکاف ته کېناست بیا په بل رمضان المبارک کې په دریمه عشره کې اعتکاف ته کېناست او بیا صحابه کرامو ته وفرمایل چې زما صحابه تاسو ته ما تلاش کاو چې رمضان المبارک کې دا لیلة القدر تعین زو کما دا ز معلوم کما خود الله جل جلاله په ذات می یقین داده چې دا په آخري عشره کې او بیا خاص کر په آخري عشره کې په 21 په تاق شپو کې 21
23, 25, 27 اور 29. په بعضو روایاتو کې سره 29 نه ذکر شوی. اکثر محدثین او محققین په دې باندې دي چې په 27 رمضان المبارک باندې ليله القدر. اوس د هر یو ملک جدا جدا 27 رمضان المبارک په حق اعتبار سره دی. او دا ډول معلوم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د خپل کور نه راووت او د دې لپاره راووت چې خلکو ته دا وښيي چې ليله القدر په کومه موقع باندې دی، تعین خلکو ته وکړي چې دا موقع ده، دا شپه ده. چې راووتل نو د صحابه کرامو د یو بل سره جګړه کوله. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرامو ته وی کاش کچری تاسو دا جګړه نه وې کړې، چې تاسو دا جګړه ما ولیدا نو الله پاک زما د ذهن نه د ليله القدر هغه ورځ هېره کړه. اوس دې نه دا معلومه شوه چې په رمضان المبارک کې د جګړې څومره نحوست دی، او بیا خاص کر په دې اخیرو ورځو شپو کې دکانداران هم لیونی او موږ هم د عبادت ورځې شپې په بازارونو کې دي، زنانه هم بازارونو ته روانې دي، ورځ نه ګوري شپه نه ګوري، سړي هم بازارونو ته روان دي. زموږ د مشرانو به طریقه کار دا او د اکابرو چې کله به رمضان المبارک راته نو په شعبان کې به د رمضان المبارک دپاره تیاری وکړو، که د خوراک بندوبستو د ټولې میاشتې خوراک به د رمضان المبارک په شعبان کې تیار. یاره بازار نحوست والا ځای دی، زه په رمضان المبارک دا مقدس لمحات دا په بازار کې نه تېرول غواړم. او بیا خاص کر په دقیق اخیرو شپو کې زمونږ صحیح ماښام مونږ خاص کر نوجوانانو ځي او د شپې کور ته راځي، هلکه ځان له بوټان اخلم او ځان له پیزار اخلم، ځان له واسکټ اخلم او کپړې. هغه بهترین لمحات زمونږ د رمضان المبارک په دې اخیری عشره کې په بازار کې تیر شي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم یو انسان دا ليله القدر اومند نو د ټول خیرونه خپل جولۍ ته راواچول، او کوم یو انسان د دې خیر نه محروم شو نو دا انسان د ټول خیر نه محروم شو. اوس څه پته لري آینده رمضان المبارک زمونږ په ژوند کې راځي او که نه راځي؟ زمونږ د صوفیای کرامو مزاج به دا و په پخوانه زمانه کې چې چا به د چا سره تعلق جوړاو نو د هغه نه به یې تپوس کاو ستا په ژوند کې څومره رمضان المبارک راغلی دي، چې د چا په ژوند کې به ډېر دا میاشتې راغلی وي د رمضان المبارک دا میاشتې، نو هغوی به دا معیار جوړاو د هغه د بزرګۍ چې دا بزرګ سړی. او زمونږ په ژوند کې رمضان المبارک راځي یاد ساته څنګه چې موږ ته په دې باندې ډېر اجر میلاویږي، نفل په فرض شي، فرض په اویاو شي. دقه سې ګوره یاد ساته که چېرې په دې کې زمونږ نه ګناه سرزد شي نو دې مقدسوالي د بې حرمتۍ د وجې نه موږ ته ګورې ګناه هم هغسې زیاته میلاوي. په حرم شریف کې لمونځ وکړه د هغې چې څنګه اجر زیات دی دقه سې ګناه دې وکړه دقه سې د هغې ګناه زیواله. په 1 لاکھ باندې که چېرې تا ته اجر میلاویږي نو دقه سې که ګناه دې یوه وکړه نو په 1 لاکھ راته ګناه هم میلاویږي. په 50,000 راته که اجر میلاویږي ثواب میلاویږي او ګناه دې هلته وکړه نو ګناه درته هم ګورې په 50,000 میلاویږي. په جومات په جامع مسجد کې دې د جمع سره که مونځ کې 25 درجې یا په یو روایت کې 80 درجې ثواب دې زیوا کېږي، خو که په جومات کې دې ګناه کوله نو د هغې ګناه هغه جزا او سزا درته هم ګورې د هغې په 2570 میلاوي. نو ورونو مختصر خبره دا ده چې د رمضان المبارک په دې اخیری عشره کې موږ د لیلة القدر تلاش وکړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوم یو انسان په رمضان المبارک کې په دې اخیری عشره کې په دغه شپه باندې ودرېد الله ته عبادت یې وکړو د ده شاته چې څومره ګناهونه دي صغیره الله وایي ټول به ورته معاف کړم. دویم عمل په دې کې د اعتکاف. اعتکاف څه ته ویلی کېږي؟ اعتکاف اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي
اعتکاف دې ته ویل کی چې ته په رمضان المبارک کې په دې اخیری عشره کې خپل جیدات، خپل کور، خپل ښځه، خپل بچي، خپل پیسې، خپل مال، خپل کاروبار، خپل خواهشات هغه پرېږدې د الله در ته لاړ شي. هلته د الله د در په دروازه باندې بل سر په درشل کېږدي چې الله بل ځای مې نشته دی، ستا دقه یو در دی، ما هر څه پرېښودي دي، ته لاله ځان خپل راکړه. نو الله سبحانه وتعالی ډېر غیرتي ذات دی. زمونږ د دنیا په معاشره کې که چېرته د یو شریف سړي کور ته څوک لاړ شي او د هغه دروازه بنده هم وي، نو هغه یې پرېږدي نه، وایي دا سړی شریف دی، دا سړی دا رحمدله سړی دی، دا شفقت والا انسان دی. د ده دروازه بنده نه وي، وقتي طور به بنده وي، زه به یې وټکومه، یو وخت به داسې راځي چې دا به دا خپله دروازه کولاوئ. داسې وي که نه وي؟ اوس د الله په شان رحیم، د الله په شان شفیق، د الله په شان مهربانه ذات څوک شته چې لس ورځې ته د هغه د دروازې په درشل باندې سر کېږدي، دا الله سبحانه وتعالی به ستا دپاره د رحمت او ستا دپاره د کرم سره راوځي او که نه به راوځي؟ بېشک به راوځي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي من اعتکف یوما من رمضان، کوم یو سړی چې په رمضان المبارک کې یوه ورځ اعتکاف وکړي، د دې یوه ورځ د اعتکاف د وجې نه الله سبحانه وتعالی د جهنم نه دا انسان دومره لرې کړي لکه درې خندقه. صحابه تپوس کوي خندق څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د یو خندق په منځ کې دومره فاصله ده لکه ځمکه او اسمان. اوس درې کاله دا یو ځای ته څومره موږ د جهنم نه په دې سره لرې کېدی شو. لہذا ستاسو خدمت کې عرض دا دی چې دا اخیری عشره د رمضان المبارک زمونږ دپاره هغه نچوړ دی، هغه شوملي شاربلی شوي دي او اخیره کې دې اوس کوچ او د هغې نه مکن راغونډول دي. لہذا هسې نه چې دا زمونږ نه ضایع شي، هسې نه چې دا زمونږ نه دغسې لاړه شي. په دې کې د تلاوت اهتمام وکړو. که څوک شپه رونی خاص عبادت په دې کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله مبارک ته تپوس کوي د الله رسول که چېرته ماته پته ولګي چې په دې اخیری عشره کې یو شپه زه عبادت کوم او ماته دا احساس وشي چې دا هم دقه ورځ ده کومه چې مبارکه شپه ده، نو زه څه عبادت وکړم؟ زه څه ووایم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي عایشې ته وایه اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ای الله ته ډېر عفو کوونکی ذات یې، تحب العفو، ته عفو خوښې، ته انسان معاف کول دا عمل خوښې. فاعف عنا، یا الله ما ته عفو وکړي. دا بار بار ویل پکار دي، په کثرت سره ذکر کول پکار دي، صدقات او خیرات کول پکار دي، تلاوتونه کول پکار دي. دا به زمونږ دپاره د دنیا د کامیابۍ سبب هم او دغسې د عقبا د آخرت د کامیابۍ سبب دا ګرځي. الله سبحانه وتعالی دې په دې یو څو خبرو موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.